عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمال. اوس تو گورا چې الله د زوال اسباب ورته په کومي طریقې جوړ بده سړی پوهیږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پته هم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او د ته پته هم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباہی وشي او د ته پته هم نه. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسي او تا نه اخلاص. داسې لا څوک چې د خدای نیولې به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وي، ای بغړې او چیلې سرولې، کوی ته بچراله ګډو چیلو له به وبور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسو رئیستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکره وست، اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکره وستا، ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکره وست، ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري. د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر. په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغه دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته، مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې رواوي، 1400. او الته خیال د قوه شهوانی نو، پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او د ښځو ته به د خدای دین رسول. الته د قوه شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار، تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل، دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل. تاسو پلار به 4 ښځې وساتئ، تاسو دا جمعات کې چې ناستې په ایمان وای 4 ښځو شوق هم شته وای 4 کولې شي یو نه شي ټینګول لکه ناګویا ناس پچی
یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د دوو قابل هم نه، تا هم څلور روا دي خو شرط ور سره لګولی دی. وان خفتم الا تعدلوا نو فواحده، کدا یره دی چې تب عدل نشي کوله، انصاف به نشي کوله، پارشي کې به مساوات، پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده، بیا به یو کې بیا به دویم هم نه. تاسو پوه شئ؟ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع، دوا درې څلور، لیکن وان خفتم الله تعدلوا، که تاسو یریدئ چې عدل به ونه نو فواحد، بیا به یو وخت. او ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل به دله زورنه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلی، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیه السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه. ښځو د لاس قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرامې، خدای بنده دا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عائشې کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاسېد، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، درې ځله یې دعا وکړه، درې ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او درې ځله یې دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوه او ملته مه کوه او پلانې، دعا هر وخت یې کوه، 24 ګنټې دا خلا په جړا لره او خدای ته یې وازه لره او خدای ته سوالونه کوه او خدای ته زاری کوه، هر وخت دعا کوه. یو وخت په 24 ګنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي، یو وخت داسې او که چا ووایي دې سټ نه نیسه او د مرغۍ غوندې ته دا سټ تا ووایي. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي. دعا ښه کار. پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي، بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشته د روجې میاشته، روجه یې نیولې ده، جنګ هم کوي او دعا. چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه ستا نامې اخستو والا پاتې نشي نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا، او که د ځمکې د پاسه خپل نامې اخستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه. د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو، هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو. عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته، سوری نشته، کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په 2 کسه خوړلې ده او روژه یې نیولې. دعا داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به کوله، تا ما غوندې داسې دعا به کوله. محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لستوني کې ښکاره. تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان؟ تاسو خدای ته حاجت نشته، کاملیان مو دي د خدای په قهر اخته.
که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته یو حاجت هم نشته پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم یې په سر و داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته ادیرې ته چې لاړ شي تیرېږي همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مه کوه چې چېرته چونه کړی ځای وګورې او اله بابا ته به یې کې او ته به یې را کې دا شیطانت مه کوه باباګان چاله څه ورکولی نه شي محتاج دي ستا دعا ته ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهېږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دي چې پکې ووایه نو په ادیرې ورغلې څه نه څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیا چیز دی خیال م راغی نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھنتے پتر دی کوکړ گھنتے پتر دی چرګ مې راوړی دی او زوی راکه د دې په بدل زامن مامن او لوڼې موڼې دا ورکول د خدای کار دی دا د بني ادمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړوس دی غړه څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شي او پټه پوکي په غبرګو کې نه باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره هغه وایي چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو یي نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره وایي چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ګرمېږي به چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد د هغه بې پدره قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوهېږي خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړی جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي شي اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساډے دادے داڑھی کدو منائی دی شکل ته مو ګورئ په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي پیغمبر ویلي دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي نیکۍ ویلي دي حرام دي دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې اچوي چا به دومره هغه دغه اچولی جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خره چې وي که نه سید دی اگر غوږ کې چې دغه اچوي سید په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سید دی سترګو ته یې وګوره تکې سرې دا زمونږ خلقو ایمانونه دي دا زمونږ خلقو دي
نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي، چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر راپاڅېدی چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نه مونږ به تباه کېږو، نه غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده، مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځئ که نه وی چې مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړه. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات نو خبر مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ، د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي، د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ، نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرقه شه، کور دې د میردین جومات شه، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې، اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپۍ لګېږي، 18 کروڑ. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي. د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو، چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته چې هلکه څه اوسۍ موسی پیدا نه شوه، ګیدړ دی دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم او مفتیان تاسو ځان نه جوړ کړئ، زه وایم چې حلال. ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وایي چې نه مردار ہے. کون آنکھنے کے ګیدړ حلال ہے؟ مردار دی. څوک وایي چې حلال دی؟ وی چې جی نور جمال آنکھنے کے ګیدړ حلال ہے. ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. اچھا نور جمال آنکھنے؟ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا ورګه چې زه کتاب وګورم. کتاب یې راغستی دی، هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست، د اوس کتاب لاس کې نیولی دی او ورته وایي چې سنو بھائی سنو، کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال، جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول حلال دي. دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح وکړي، هغه مبارک بیا بالکل روایي د هغې کټه سینماګانې بالکل روا دي، ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی، نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی. خیال م راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی، نو 2.5 پې د حکومت ټیکس دی.
نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو. دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي را ګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی. تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی. په دې خبره پوهېږئ؟ دغه شریعت چې دا دوی کم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي. نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی. درته مې قصه کړې وه 3 طلاق ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په څلورم ورځ ورته چې جی دا سه خدای ته مې په غوسه کې هم او بس پزان پوه نشم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس ته 2 ورځې نورم زرا ځکه مطلب دا چې دا روغنه به خړې را خړې ورته چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تے جا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ وہی چھ ہاں نو تو ورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح و موشی اور نور مولیانو نہ وے چھ بجلی گھر مولا نے مولا کولو منے پوچھے اگے خو وی چھ نکی وے چھ او بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ سیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال جرا گئے چھے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چھے دوی خفائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کہ تاندار نے دی اجازت نہیں اغستے بیڈمانی سے گڑو پخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامی لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دی نہیں اغسط حرام تو دے خبرہ پوئے گئی زما عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چھ ستاسو اصلاح بوش دا طرف تا خوبم مگو رہے زکا چھ دا خلق دی نہر او نہر سڑے چھ دے اگا دا خپلی خیٹی پا غم کیوی اگا سر دا بل چی غم نہیں کوی یو سڑے ہو گیا نوگی سر دا بل دا خیٹی غم نہیں سوا دا خپلی خیٹی دا غریبان نہر دی نو دا دوی زان لخیٹی نڈکی گی دوی ملک و قوم سکے قوم لس سوچ پکار دے چھے دا مونگ پس بلو بلو سری مونگ تا سوچ پکار دے مونگ تا دخپل زندگی جوڑو لس اسباب اختیارول پکار دی زما عزیزان روجہ دا اگد تقریرنا پکارم ندی چھے زدر توکم خوارش پچ سم لئی سوچ کوا چې دا زه څه لا پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نا شدیانو نا محلے نا علاقین استاسو گو رہی زمون جماعتو نا دا جماعت تے چاکے چے تاسو ناس تی دے جمعی منس پکی دے کے حافظ والار دے قرآن ختم زمازوئی دے ال تخپل تراوی چیو کی بیادل ترازی دے حافظ پسے سو رکاتو کے تلاوت ہو بیگیر آتوی وی یو صف کم نیم پاتش ټول خلقو تخته
تاسو وسوای چې د دې محلې خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قران ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قران ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات د حافظان چې چا قران وي او دوی ژوندۍ دي او ته وتختې ده کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپاره وایي چې دیو بخره تاسو په دا زاړی ایمان وایي چې په دې قران به دوی بخره اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قران بتاته وي چې او مولا خلق دې دانا او خېجا پرون ته ولاړ وي پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قران اورېدو تنه شو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي چاله دار اخلاصي په دې قران به دا قوم راخلاصي د ختم پښپا بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چي وی او شیرینی لاله اله په قران دا د مالګه په دم کا اله صاحب دا چینی په دم کا اله دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صاحب په دمونو نکیږي په جون راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر اخته د خدای تبا کړی خدای غر کړی خدای شرمولی نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بمبر دغه خدای فرعون غوند لعین رونیو دا قصه به مخ کې راځي ان شاء الله فرعون غوند چې رونیو بیا چې خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجدي ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بو رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سي هر جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درې شپې ګرمه ګرمۍ وا او صاحب اوس خلک تختی دا فصلی مرزان چي دي دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قران نه تختی تراو نه تختی منځونو نه تختی دا قوم او خورز لا بازي پکې راشي مولانا صاحب تاسو نه وایي دا وګوره سال دی دا ټیپر ګان ډېر شکر دی چینی ګرام ډېر خکار ته دې ځان ته هم وګورل دا خو الله دی عذاب دا ښکارا نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والو زی عذاب کله صاحب د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحب د کچارو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې کنه جی تا شکرونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم دې پخ دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو اله به حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وایو جدالت دغه نموي چې اله کلمې وایو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي